غیر مقلدین ابلیسان په احناف باندې یو درې اعتراض کوي. اول اعتراض دا کوي چې ته حنفي او که محمدي. دویم اعتراض دا کوي چې ته د امام صاحب په مذهب او که د محمد صلی الله علیه وسلم. دریم اعتراض دا کوي چې د امام صاحب نه مخکې خلک د چا په مذهب وو. د نورو اعتراضاتو جوابونه به په نورو مواقعو کې درته ذکر کم، خو د دې دریو اعتراضونو جواب به د الله پاک په توفیق باندې دلته درته بیان کم. اول اعتراض دا چې لا مذهب وکټوري اهل حدیث وایي چې ته حنفي او که محمدي. نو یو څو جواب ورته ورکوي. اول جواب دا ورته ورکوي چې زه د کفارو په مقابله کې مسلمان یم، او د یهودیانو او د عیسویانو په مقابله کې محمدي یم، او د 2 مبتدعو ډلو په مقابله کې اهل سنت والجماعت یم، او د 3 مذهبونو په مقابله کې حنفي یم. لکه زه چې د بهر ملکونو په مقابله کې مثلا افغانی یم، او د نورو ولایتونو په مقابله کې مثلا ننګرهاری یم، او د نورو ولسوالیو په مقابله کې اګامی یم. نو لکه څرنګه چې د اګامی والی، ننګرهاري والی او افغانی والی په مابین کې منافات نشته، نو همدارنګه د محمدي او د حنفي په منځ کې منافات نشته. یا لکه مثلا یو کس داسې وایي چې زه د نورو ملکونو په مقابله کې د پاکستان یم، د نورو صوبو په مقابله کې د خیبر پښتونخوا یم، او د نورو ضلعو په مقابله کې د پېښور یم. نو د پېښوري والی او د خیبر پښتونخوا والی او د پاکستاني والی په مابین کې منافات نشته، نو همدارنګه د محمدي او د حنفي په منځ کې منافات نشته.